ټولو نه اول چې دلته دې محفل چې چوری مشه منصور عظیم کلي ما سره راغلي نورو کلو میلمانه چوره مشران دي کشران دي امام زولی دي ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه تاسو ټولو ډیره شکریا ادا کوم. تاسو موږ ډیر قدر وکړو، تاسو موږ ډیر عزت وکړو. دوره قدر دوره عزت کیږي چې چوره تاسو ماته راکړه. الله دې تاسو قدر وکړي، الله دې تاسو عزت وکړي، الله دې تاسو هیڅ چاته محتاج نه کړي، نه ماته نه خانانو ته نه ملکانو ته، هیڅ چاته نه. ما خبرې شاسوار خان غوندې ډېرې خوږې نه وي، خدا مې ایمان ده چې څه خبر مې په زړه یا مې په خولې خبر مې سیده یا صفای. نن به دغسې لس کالو بعده به دغسې مرګ پورې به مې دغسې دا یاد وساتو. نن سبا خو دا کیمرې دي هر موبایل چې که چیرې فرق راته ما کې سوچې بیا به مې په دې کلي نه پرېږدو. دا مو لاس آزاد ده. موږ مروتو ډېر عجیبه رواجونه دي. زه چې دې میدان ته راوتلی ما یو مقصد دا ده چې زه دا رواجونه ختم کړم. ښه رواجونه یې نه یادوم، ښه رواجونه یې نه یادوم، غلط رواجونه یې یادوم. اکثر دا کیږي چې تاسو مشه منصور آباد خلک یو، ما مقابله چې دلته کوم سړي سره ده پی کې 92 باندې آی مشه منصور ده ملک صاحب. اکثر دای زه به خپل مثال درکړم، ملک صاحب به نه یادوه به په خفه سي. زه غزني خیل نه ولاړ یم، ما به غزني خیل سره هیڅ ښېګړه نه وي. غزني خیل به ما نه ډېر خفه وي. ما مخالف بر غواړي ما کلي ته، خو چې کله یې ووټ ورچ سي بیا ووایي چې که هیڅ نه وي دا سړی خو مو خپل ده په پردي به یې نه بدلو. دا ولنای ټولو نه غلط سوچ ده. که زه غزني خیلو خپل یم تاسو یې ملک صاحب خپلوان یو، زه ولې تاسو خپل نه یم؟ ما ژبه بدله ده، ما پښتو بدله ده، ما غیرت تاسو نه بدل ده، ما وینه تاسو نه بدله ده. یو خو پاس نه ټول یو مروت اولاد. خو من چې پیړۍ چې ما نکالتا آباد سه تاسو نیکه دالتا آباد سه او زه تاسو نه پردای سلم، دا غلط سوچ ده. تاسو موږ یوه ژبه ده، یوې خټې نه پیدا یو، یوې خټې ته به ځو. هیڅوک پردی نه ده. پردی هغه کس ده چې کوم منافق ده. پردی هغه کس ده چې کوم په تا غیرت نه کوي. پردی هغه کس ده چې کوم تا ته درواغ وایي. دا اشاره ما دو طرف ته نه ده، دا زه ان جنرال تاسو پوهیو په دې خبرو. دې منصور چې با یو سړی ممتاز خان به یو ګاونډي، ګاونډ به د سره نیت نه وي، ګاونډ به د سره ښېګړه نه وي، ګاونډ به د سره ټول عمر بد کړي. دنه لس کوره دالې به یو سړی چې د سره به ډېر نیت وي، د سره به یې ښېګړه وي، بیا به دی دا وایي چې دا مې ګاونډ ده، دی ما سره بد کوي، زه به دی لره هغه سړی به تېروو چې چا ما سره نیت وي. دا غلطه خبر ده. دا سیاست دې دپاره ده چې عوام به دې شي ته ګوري چې دا کوم سړی ما ته نن ولاړ ده، نور سړي د مقابلې چې څوک ولاړ دي
دغ سړی کردار څرنګه ده، دغ سړی خلوص څرنګه ده، دغ سړی تاریخ څرنګه ده، دغ سړی چې انصاف تقاضا څرنګه ده. نه به دې ته ګورې چې دی ما کلیوال ده، نه به دې ته ګورې چې دی پخیوال ده، نه به دې ته ګورې چې دی سګیوال ده، نه به دې ته ګورې چې دی سپین ګوندای ده، نه به دې ته ګورې چې دی تور ګوندای ده، نه به دې ته ګورې چې دی بریالی ده، نه به دې ته ګورې چې دی دیوبندای ده. تا اده من چې رشته یې دې ده چې دی به تا سره خلوص کوي، دی به تا حق ټول را رہی، ایغه چې به غبن نه کوي، دا حق به په انصاف باندې تقسیموي. که دی ایم پی اے دی منصور نه وي نو دی به دا حق چې کوم حق ضرورت منصور چی یا به منصور چی لګی، چې کوم شي حق غزنی خیل چی به غزنی خیل چی لګی. که زه سبا ایم پی اے ای ما کله غزنی خیلی نو ما به دا شی ګړی، ما چې به دا شی ګړی چې غزنی خیل چې کوم شي ضرورت نه یا منصور چې ضرورت دی چې از منصور تراره دا به ما شی ګړی، په دې به تاسو ما عزت کو. ما ملګرو دا ټولې کیسې زه ځکه کوو چې ما دې کلي چې تاسو ټولو نه زیاته رشته مې ملک نور سلیم خان سره ده. ملک نور سلیم خان خور ما ورندار ده، ما خور ده. په کار خدا ده چې زه د کور ته تللی وی. زه نن منظور خان ته ولې راغلی یم ځکه چې منظور خان ما عزت کوي، ما سره خلوص ده، ما ته ملګري لاس راکه. ما چې دا ماده په کار ده چې زه رشتو ته ونه ګوره، زه منظور خان سره اخلاص وکړه، منظور خان قدر وکړه. که ملک نور سلیم خان ایم پی اے نه همي چې زه په ده ولاړ یم. زه به ما خولې نه به کله دا وانر و چې زه خپل سیاسي مخالف غلط یاد کړم. ما سوچ دا نه ده، ما سوچ بل ده. خو چې کوم سړی چې څه خامۍ یا به زه بیانوو، زه هر چاته دا وایي چې ما چې کومه خامي ما ته مخامخ رسوو. زه به کله زیاتیاتو ته لاړ نسم، دا یاد وساتو. ما جنگ زیاتیاتو نه ده ځکه چې ما سوچ، ما خواهش ایم پی اے توب نه ده، ما خواهش ایم این اے توب نه ده، ما خواهش منیسټري نه ده، ما خواهش شهرت نه ده، ما خواهش پیسو ګټلو نه ده، ما خواهش خپلو خلکو چې بغیر تفریق خدمت کول ده، ما خواهش دو په وسیله خپل عزت ګټل ده. دغه ایم پی اے صاحب چې کله ما کلی ته راځي د دا سوچي چې زه دا خراب کو، خو چې کله ذهن چې دا خبر را نه ولو چې زه دې کلی ته دې ته راځو چې زه دا خراب کو، کله به دا سوچ نه کوو چې زه د ټیټوالي ته تاسو ته در نږدې کېږم. نه، ما تاسو دنه زیات خپل مو ګڼه، ما دنه زیات زه تاسو خپل ګڼه، زه دنه زیات تاسو خدمت کول غواړه، زه دنه زیات ما تاسو سره خلوص ده. که دا خلوص مې نه وي، که دا نیت مې نه وي، که دا سوچ مې نه وي، که دا آواز مې نه وي، که دا تاریخ مې نه وي، نو بلا شبه ما ته به ووټ نه راکوو. نه به یې په دې سوچ راکوو چې ده نه تاسو خفه یو، نه به یې په دې سوچ راکوو چې ده سره تاسو ضد کوو، چې ما چې خپل سړیتوب نه وي ما ته به ووټ نه راکوو. خو که چیرې ما چې سړیتوب و، ما چې خلوص و، ما چې نیت و، ما تاریخ داسې و چې زه د دې کلي د دې سړي د دې خلکو 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 د دې
چې ما د ګډ د وډ د علاقې چې خپل وس مطابق ښه انصاف سره کار کړی بیا زه دې سوچ مالک یا تاسو به د خپل سوچ بدلو بیا به ما سره ملګري یاري کو ټولو نه مضبوطه رشته ما خپلې زندگی چې دا کتلې ده 2 رشتې مضبوطې دي یو یې مور رشته مور زوی مور لور مور رشته رشتې غوندې عظیمه رشته نسته دومه رشته یې زه ملګري رشته منم دوه ورونه یو مور پلار نه پیدا یي چې ښځې وکړي بیا کورونه سره جدا کړي چې پلار جایداد کمی یو ورور په بل ورور جایداد دپاره مړ کړي خو چې یو اخلاصي ملګری کله خپل ملګری نه پرېږدئ ورور تیر کړي خو خپل ملګری تیر نه کړي دې خبرې چې به زه شریف الله خانه تا ته یو جواب درکې تا خبرې کچېرې یاري دوستي چې زه تا ته پاتې راله چې دا کوم لاس مې درده خو دغه محفل چې چوره خلک دی چې به یو سړی رچیږی خو چې انصاف پسند سړی به تا مامن چې سالسي که زه ګرم سله بیا به دا لاس ما نه پرې کوي دا خلک به ولاړي که چیرې ما دې خلکو سره بې انصافي وکړه چې ما اختیار یې ما بې انصافي وکړه ما دو سره زیاتی وکړه دو یې ما ملاتړ وکړي بیا زه دو پرېږده نیمې لارې چې بیا به ما نه دا 2 سره کلاس پرې کوو تاسو دا خبر وکړه چې داسې نه چې پاس سے بیا موږ حق ونه رسې په دغه میدان په دغه چوک ما تاسو سره وعده ده ما کله دا دعا نه دی کړې چې یا الله ما MPA کې اعلامې معنی کې اعلامې منسټر کې ما دې نه مخکې چې کومه زندگی وه MPA معنی منسټر نه ډېره زیاته وه زه همیشه چې خدای نه غواړه بیا دا خبر کوو چې یا الله کامیاب مې دې دپاره کې چې زه د خپلو خلکو په کار رایسه یا الله ما بې عزته مه کې یا الله ما ته دوره وسایل راکې چې زه مروتو هر کور ته ورسېږم که هغه کور غزني خیل چی یا که هغه کور منصور چی په دغه چوک یوه واده در سره کوو الحمدلله د شاته 5 کالو چې نه MPA پاته سلایه نه MNA پاته سلایه خو دا چیلنج سره درتایه چې د شاته 5 کالو چې به د 3 واړو MPAs یو MNA نه زیات کار ما خپلې حلقې چې کړی منصور چې به مې نه کړی خو شهباز خیل چې به مې کړی طبي مراد چې به مې کړی لون خیل چې به مې کړی جنگ خیل چې به مې کړی اظهر خیل چې به مې کړی زه دا واده در سره کوم چې که پاس نمسله ایغه نه علاوه که فیلم سله منصور چې با یوه منصوبه زه کوو داسې منصوبه چې کومه ډېر زیات تاسو ته ایغه ضرورتي لای اوبو وال لای نکاس وال چې څه شی دا به ما ملګري تاسو سره یو بانډي دا به ما پښتو ما غیرت ما ملګري ما اخلاص یوه نقشه زه تاسو ته پرېږدو که زه فیلم سله دا یاد وساتو که داسې مې ونه کړل بیا به بل ورتې دې کلي ته نه راځم نورې څه نه درتایه زه ډېر په جذبې ډېر په خلوص روتلی نه دې ته روتلی چې څوک ټیټ که نه مې سوچ چې دا ده چې زه MPA سه نه مې سوچ چې دا ده چې زه خلکو ضمیرونه واخله په پیسو ما پیسه خیرات پاره ده زکات پاره ده غریب سره ښېګړې دپاره ده خو ما پیسه دې دپاره نه ده چې زه خلکو نه ووټ واخله په پیسو بیا زه اسمبلی چې ایسیګانو ته ناست یم
غرور کوو چې زه لکي مروت نه رپاسلی لکي مروت خلک ما په پیسو اخیستی دي ما ته شرم پکار ده په دې کیسې زه به همیشه تاسو خدمت کو زه به همیشه په تاسو ولاړ یم ما خپله ډېره ښه زندګي پرېښله هر څه شی ول ورونه مې امریکې چې دي کاروبارونه کوي ما خپله امریکې چې سبق ویلی ده ایغجي نشنلټي ما سره وه دغ خلکو دغه ګړدو دغو خټو پاره مې هر څه شی ختم کړل نو دا چې ذهن چې رانولو که ما فرض کوه دا واده در سره کوم چې که چیرې پاس له په اول کال باندې د یو خو داسې خبرې چې ما سره هر څه شی یې کوونه دا خو بیا زه ډېر بې غیرت اسله خو یو به داسې وي چې زه به یې کوای نسله ما سره به وسایل کمی هر کال به ما هر شي اډټ یې ما ملګري کوي چې چوره پیسه راغلی ده ما راوړې ده چیرته لګېدلې ده هر څه شی به تاسو ګورو که په اول کال باندې تاسو په معیار نه و پوره بیا به یوه موقع بله راکوو بیا به مې په دوم کال بیا ګورو اډټ به مې کوو چې د څه شی راوړل څه شی وکړل که په دوم کال باندې زه تاسو په معیار نه و پوره بیا به یو دریم چانس راکوو زه به بیا زور کوو چې زه تاسو ته څه شی راره خو که په دریم کال باندې زه بیا تاسو په معیار نه و پوره بیا به زه تاسو ته استعفا درکوم دا مې وعده ده اکه پوهسله ما ته دا یوه ډېره ښه اندازه اوسله د موږ سیاست ډېر ګند شی ده سیاست چې روغ کې بیا عبادت ده خو چې دغ پاکستان موجوده سیاست ډېر ګند ده دالته درواغزن سړی دوکېوال سړی مخ ته ځي که زه پوهسله چې ما چې دا زه خبر یې چې ما چې دا شیان نه دي پوره که زه پوهسله چې دې قطار چې دې خلکو سره زه نسله تلای بیا درته یې چې خدمت به مو کوو حاضري به درته کوو خو سیاست به نه کوو دا مې وعده ده در سره